أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نانی درس کې به انشاءالله العزیز سورة اعراف پارہ نمبر 9 رکو نمبر 24 آیات 199 200 201 202 سلور آیاتونه چې نه هغه به ویل کېږي. اوس د دې ماقبل سره ربط او مناسبت نو مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دا دی چې دې نه مخکې د کافرانو افعال قبیحه چې نو هغه ذکر شولو، د هغوی غلط رویه ذکر شوله. اوس دې آیات کې حضور علیه الصلاۃ والسلام ته او عام مؤمنان ته الله جل جلاله چې دی نو هغه د اعمال حسنه چې دی نو د هغې ترغیب ورکوي، هغه ښیي. نو دې وړاندې آیات کې درې اعمال الله جل جلاله ښیي چې د حسن معاشرت دپاره ښکلې چې دی نو هغه معاملات ښکلې معاشرې دپاره دا درې کارونه چې دی نو هغه لازمي دي، دا کوئ. خذ العفو نمبر 1 معافي وکړه، نمبر 2 وأمر بالعرف او په عرف یعنی حکم کوئ د نیکۍ د نیک کار حکم کوئ، نمبر 3 وأعرض عن الجاهلین او مخ واړوئ د جاهلانو نه یعنی جاهلانو نه درګذر کوئ. اوس دلته عفو چې دی نو هغه څه معنی ده؟ نو د عفو حضرات مفسرین چې دی نو هغه ډېر شی معنی ذکر کړي او تقریبا هغه ټولو معنو په دې آیات کې چې نو هغه گنجایش دی. خو یو معنی چې دی نو هغه د عفو دا ده چې د خلکو سره چې دی نو هغه اسانی کوئ، د هغوی چې دی نو هغه اعمالو کې د هغوی سره اسانی کوئ، ګرانې مه کوئ. یعنی د هغوی په ظاهر باندې سرسری نظر کوئ او هغې اعمال قبلوئ، د باطن چې دی نو هغه تجسس دای مه کوئ. یو سړی چې دی نو هغه ظاهري باندې یو عمل ښکلی او ښه عمل کوي، نو د ده د دغې ظاهري ښه عمل چې دی نو هغه دغې ته ګورئ او د دغې مطابق چې نو په هغه فیصله کوئ. د هغه د باطن چې دی نو هغه تجسس مه کوئ، ستاسو په ذمه باندې دا نشتی، ځکه باطن د هر انسان هغه د الله جل جلاله سره دی. الله پاک به چې نو هغه د باطن معامله کوي، تو به د هغه ظاهر ته ګورئ چې ظاهري معامله چې دی نو هغه څنګه ده. نو ځکه کوئ خذ العفو، تاسو عفو واخلئ، یعنی تاسو چې نو هغه معافي کوئ، ظاهري چې نو هغه معامله کوئ، په دې کې تساهل اساني چې نو هغه کوئ. لکه حدیث مبارکه کې راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یسروا ولا تعسروا، تاسو اساني کوئ او تنګي چې نو ګراني مه کوئ. بشروا ولا تنفروا، زیر خوشخبری چې نو هغه خلکو ته اوروئ او نفرت چې نو هغه مه پهلاوئ. نو یو معنی دغه ده. دویمه معنی چې نو هغه خذ العفو، عفو چې نو هغه واخلئ یعنی معافي کوئ، درګذر کوئ. که دا سره څوک چې نو هغه بد وکړي نو تاسو د دغې بدو چې نو هغه بدله په بدۍ سره مه ورکوه، ولې که د بدو بدله ته په بدۍ ورکړه نو ستا او په هغې بد کوونکي کې فرق چې نو هغه پاتې نه شولو. نو که یو د سره بد وکړي نو تو سره ښه کوه. د دې حدیث مبارکه کې نو هغه یو تفسیر حدیث کې دا هم راغلی دی، حدیث شریف مفهوم دی چې کله دا آیات نازل شو نو حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه جبریل علیه الصلاۃ والسلام نه تپوس وکړو د دې څه معنی ده، څه مقصد دی چې نو هغه د دې آیاتو نو د جبریل علیه الصلاۃ والسلام د الله رب العزت نه تپوس وکړو. بیا جبریل علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین. د مقصد دا دی چې تاسو سره چې نو څوک بدي وکړي نو تاسو د بدۍ بدله چې دی نو هغه په ښې سره ورکوئ، او دغه شان چې دی نو وصل من قطعک، سره څوک تعلق چې دی نو هغه قطع کړي نو تو سره صله رحمي کوه، تو سره هم تعلق مه قطع کوه. او تاسو چې نو هغه ستاسو نه څوک ورکړه منع کړي نو تاسو ورته ورکړه ورکوئ.
یعنی که څوک تاسو له نظر کوي نو تاسو ورسره چې نو هغه ورکړه کوئ په بدل باندې چې نو هغه هر کار دا مه کوئ. نو یو تفسیر چې نو هغه دا هم کړی دی. نو بهرحال نو دویم تفسیر باندې چې نو هغه څه شوله عفو او معافي چې نو هغه درګذر کوئ. څوک چې سره معاملات وکړي او دغه کې تاسو څه نقصان او تکلیف درکړي نو په دغه نقصان او تکلیف باندې چې نو هغه معافي کوئ درګذر کوئ. وامر بالعرف او حکم ورکوي چې نو هغه د نیک کار یعنی امر بالمعروف چې نو هغه کوي. وعارض عن الجاهلین او د جاهلان نه چې نو هغه مخړوي. اوس جاهل نه مخړول مقصد دا دی چې یو سړی ناپوهه دی جاهل دی اوس دغه جهالت په بنا باندې تو سره خکې او د بیا هم تاسو چې نو هغه ایزا در رسي تکلیف د بیا هم درکوي نو تو سره بیا د ځان نه چې نو هغه جاهل ما جوړو تو د چې نو هغه مخ دی اړوه درګذر چې نو هغه دی کوه بیا د هغه نه لار چې نو هغه بدلو مخ دی واړو دا نه چې د هغه د جهالت کار وکړو او د هغه د جهالت نه وروسته تا سره هم د ځان نه چې نو هغه جاهل جوړ کو نو که تا سره هم د ځان نه جاهل جوړ کو نو بیا تا د کې فرق چې نو هغه نشو. نو د ښه معاشرې دپاره د آیات کې الله جل جلاله دا درې چې نو هغه صورتونه خپل دا درې کارونه کوي ستاسو چې نو هغه معاشره کور علاقه جماعت دا به خپل چې نو هغه ښکلی کېږي او برابرېږي. آیت نمبر 2 کې الله وایي و اما ينزغنك من الشیطان نزغ نزغ اصل کې ویل کېږي چې نو هغه سکون ته څوک چې نو هغه چاله سکون ورکي. مقصد دا دی که چېرته راشي تاسو د شیطان د طرف نه چې نو هغه څه وسوسه منه د تراشي سکون د تراشي وسوسه چې نو هغه د تراشي د شیطان د طرف نه فاستعذ بالله نو د الله سره پناه غواړئ اعوذ بالله وایئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایئ. یعنی معلومه دا شوله آیت نه چې هر انسان د چې نو هغه د شیطان وسوسې راځي خو بیا چې کله د شیطان وسوسې انسانانو ته راځي نو د کې بیا دوه قسمه دي. یو قسمه خلک چې نو هغه دی چې د شیطان د طرف نه چې په زړه کې کوم وسوسه واچولی شي نو په دغې وسوسې اچولو سره د ذکر دومره کوي تعلق مع الله ورته دومره حاصل وي چې د شیطان په دغه وسوسه باندې ډایرکټ پوه شي او د شیطان په دې وسوسه باندې ګریف وکړي د الله ذکر چې نو هغه شروع کړي او د شیطان مردود کې دی وشړي. او دویم قسم خلک چې دی نو هغه دی چې د هغه غافل وي د الله د ذکر نه چې نو هغه لري د هغه کور چې دی زړه چې نو هغه په مثل چې نو د خوشې کنډر وي د خوشې کور وي نو چې کله د هغه زړه ته چې نو هغه وسوسې شیطان شروع کړي نو هلته خو د دومره بصارت وي نه د سره دومره عقل او فهم وي نه ذکر چې نو هغه نه زړی چې نو هغه ژوندی وي نه نو چې کله نه نو شیطان ورته یو وسوسه اچوي دی سره یو سره نفس یو ځای کوي چې په دې چل کې د شیطان بالکل په ګرفت کې چې نو هغه راشي شیطان چې ورته څومره هم بیا د بدۍ لارې ښې دی په هغې باندې روان شي. نو الله جل جلاله د آیت کې دا وایي که چېرته چې نو هغه رامنع کړي تاسو لره شیطان د طرف نه نزغون وسوسه یعنی چرته ستاسو په زړونو کې د شیطان د طرف نه که څه وسوسه واچولی شي فاستعذ بالله نو تاسو پناه غواړئ د الله سره انه سمیع علیم یقینا هغه الله اورېدونکی او پوهه دی. الله اوري هم چې تو ورته آواز وکړي نو الله به د دعا قبوله هم کړي. مخکې نو هغه د بوتانو په باره کې تیر شولو الله وی که تاسو ان تدعوهم الى الهدى لا يسمعوا دوی خو داسې خدایان رابلي که دوی ورته خپل ضرورت وخت کې نو آواز وکړي نو هغه اوري نه او دلته وایي چې الله ته که تاسو آواز وکړو نو انه سمیع هغه الله اورېدونکی دی علیم او بیا پوه هم دی چې ستا په کې کم درد دی کم تکلیف دی کم مصیبت لتوی رابلي نو په هغې باندې الله پاک بیا پوه هم دی. آیات نمبر 201 الله وی ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان نو دا دغه بره آیات یو قسم تفصیل دی. نو اوس دی کې چې نو هغه الله وی هغه کسان چې هغه تقوادار دي پرهیزګار دي د الله نه یریدونکي دي اذا مسهم طائف کله چې ورسېږي دوی ته چې نو هغه څه وسوسه من الشیطان د شیطان نه طائف د طائفه جمع د ډلې ته ویلی کېږي دلته په معنی چې نو هغه د وسوسې سره کله چې دوی ته چې نو هغه د شیطان طرف نه څه وسوسه چې نو هغه ورسي شیطان ورته وسوسه وکړي تذکرو نو دوی چې نو هغه ذکر کوي بیا
الله را یاد کی د الله انعامات را یاد کی د الله رب العزت احسان چې نه نو هغه ځان ته مخې ته کی نو چې کله دی بیا الله ذکر وکي الله ځان ته را مخې ته کی فاذا هم مبصرون نو بیا دوی چې نه نو هغه کتون کې شي دوی بیا هر څه ګوري مقصد دی ته بصارت چې نه نو هغه حاصل شي د دغه بصارت د حاصلېدلو سره دوی بیا د الله جل جلاله سره فنا وغواړي او د شیطان د دغه وسوسې نه چې نه نو هغه خلاص شي لکه حدیث مبارکه کې راځي ترمذی جلد ثانی چې دی نو هغه روایت د مفهوم دا دی دوه تنان چې دی نو هغه کسان ول د هغوی آپس کې جنګ کولو نو چې کله د هغوی په آپس کې شر ولو غیمه وله حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل ما ته یو داسې کلمه چې دی نو هغه معلومه ده که چېرته دوی ووایي نو د دوی د جنګ غصه چې دی نو هغه به ختمه شي صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین عرض وکړو الله رسول هغه کلمه څه ده نبی علیه الصلاۃ والسلام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هغه چې نو هغه دا کلمه ده چې کله چې نو هغه سړی دوه تنه په غویمه په شری نو تاسو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایي په خپل به د دې دغه غویمه چې نو هغه ختم شي ولی شر او فساد د دغه وسوسه چې نو هغه شیطان بلړه کې اچي او شیطان چې کله تا اعوذ بالله وی جو هغه تختی نو چې شیطان وتښتي نو د دوی جنگ غویمه چې نو هغه په خپل ختم بشي نو تذکروا دی چې نو الله یاد کی فاذا هم مبصرون نو دوی بیا هر څه ګوري لیدونکي شي یعنی دوی ته بصارت حاصل شي د زړه نور او رڼا چې نو هغه ورته راشي دوی بیا دغې نه قلار شي و اخوانهم آیات نمبر 202 الله رب العزت وی و اخوانهم او د دوی رڼه یعنی د دې شیطانانو تابع دا غوی مرګري چې دا غوی ذکر اسکار نو هغه نه کوي زړونه چې نو هغه غافل دي یمدونهم فی الغی نو دا شیطان دی راکاږي ځان سره شاملې دوی ځان سره چې نو هغه په گمراهۍ کې نو مخکې نه هم زړه غافل دی بیا ورته شیطان وسوسه واچي نو چې کله ورته شیطان وسوسه واچي نو د دې زړه کې نور هم غفلت سیوا شي نو چې کله نور هم غفلت سیوا شي نو بیا چې ورته شیطان کمی وسوسې اچي نو د هغې نه بار کېدی نه شي بلکې دی بیا د شیطان په هغې لمس او په وسوسو باندې چې نو هغه عمل کوي او مخکې چې نو هغه پې تګ کوي ثم لا یقصرون بیا دوی چې نو په هغې کې هېڅ کمې او کوتاهي نه کوي یعنی شیطان چې ورته څنګه هم غلط کار وښي نو دوی هغه شانتې په هغې غلط کار باندې چې نو هغه روان شي الله دې موږ د شیطان د وسوسې او د شیطان د ګرفت نه وساتي خوزیل عفو معافی وکړه و امر او حکم وکړه بالعرف د نیک کار و عارض او مخواړه و ان الجاهلین د جاهلانو نه و اما ینزغنک او کچری راشي تا ته من الشیطان د شیطان د طرف نه نزغن څه وسوسه فاستعذ بالله نو پناه غواړه د الله سره انه بېشک هغه الله سمیع اورېدونکی علیم پوهه دی ان الذین بېشک هغه کسان اتقوا چې د هغوی تقوا اختیار کړه یېرېدلي د الله نه اذا مسهم هر کله چې ورسېږي دوی ته طائف څه وسوسه من الشیطان د شیطان د طرف نه تذکرو نو دوی یادوي یعنی الله لره فاذا هم نو بیا دوی دغه وخت کې مبصرون هر څه ګوري یعنی بصارت ورته حاصل شي و انهم و اخوانهم او د دوی رڼه یعنی شیطانان یمدونهم راکاږي دوی لره فی الغی په ګمراهۍ کې ثم لا یقصرون او بیا دوی کمی نه کوي